बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानू कतुनको द प्रोग्राम बल जावी सर अजीम सीआर अली शाह प्रोग्राम की मासरा मलगरत्या कई हसन खान से सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हसन से तस हर कली वायु ډیر مننه डायरेक्ट په موضوعات راځو مونږ نه بیا ټایم پاتې موضوع ډیر زیات یو غنه هر څه سره روان دي لکه دې پر لکه مونږ سره ډیر مونږ چې ډیر خبرې پیو کو ځکه چې تاسو سره هم صدا سي نور کلم خبرې ډېرې کو خو موضوعات کمی کنه موضوع نن موضوعات ډیر دي چې لګ لګ ټایم به مونږ ټول ورکو ډایرکټ پښتني طرف ته راځم او هغه چونکې د پیښور کې چې 13 ورځ کم 13 هفته سو شو هغه ټول خلکو ته پته پښتونخوا پولیسو مثالي پولیسو بیا پاغي څنګه غ نریټیو بلډ شو په 13 الیکشن کې یا د خان صاحب چې کوم غاغي والی سره هغه ریفارمز شو د پولیس ریفارمز او ریفارمز بیا سونه هغه ټول کیسې نه هم خلک ټول پته معاملې او شو پاغي باندې ریاکشن راغی ډیر سخت ریاکشن پر راغی چونکې د کم کار چې شو دا غي هغه شدت دونه سیواو چې پاغي باندې بیا چې کوم رد عمل راغی نه غم ډیر غټو ډیر تیزو اوس تاسو لومبنۍ پوښتنه خو مې د ستاسو نه دا ده چې کله دا ریفارمز شو د ریفارمز نه وړاندې او د ریفارمز نه پس د داسې واقعې ځکه چې دا یو واقعه نه یو تسلسل د تیر په یو میاشت دوه کومونږ ګورو داسې واقعیات د پولیس ګردې چې ورته ویل کېږي د هغې ډېر زیات دي د دې ریسپانسبل په صوبه کې څوک دی ریفارمز نه پس سیاسي چې کوم مشران دي هغې و چې زمونږ لاس بره دي ته نه دا اوس آی جي ټول اختیار دی آی جي ریسپانسبل دی که وزیر اعلی ریسپانسبل دی که نه عمران خان ریسپانسبل دی ګوره لمبې خبره خو دا ده چې دا واقعه عامر رضی الله دا کوم واقعه چې وشوله نو دا خو په هر لحاظ سره کنډیمنیبل ده ځکه دا خو سټریټ جسټس دی ته یو سپای ټرین کې یو افسر ټرین کې دا چا چې دا آرډر ورکړی دی ایس ایس پی اپریشن وی چې هغه دا ډایرکټ دغه انسټرکشن شوي ظهور بابر صاحب نو ظاهره خبره ده چې دا انسټرکشن چې کوم دی دا الیګل انکانسټیټیوشنل انهیومن په هر لحاظ سره که یو سړی کنزل کړي دي د هغې دپاره په قانون کې ځای شته که هغه شراب څښلي دي د هغې دپاره که هغه قتل کړی دی ایون د وړې نه واخله د غټې نه غټې پورې چې کوم دی بلکې حسن صاحب یو خبره پکې اډ کړو چې لکه په 2016 کې چې کوم هغه پیکا قانون سازي شوې ده د سوشل میډیا دپاره یا په میډیا باندې چې کم غلط حرکت کیږي ایلیګل کار کیږي د هغې دپاره هم سزا شته هر څه دپاره نو لمبې دا دی که اف هی واز ا سیولایزډ افیسر زما دا ګوره ستا پسې لږې ما پسې لږې کنځلې کېږي د پرایم منسټر پسې لږې کنځلې کېږي د پریزیډنټ پسې لږې کېږي د جنرل بوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې مړه خلک بدقسمته خلک دی لکه خبرې کوي که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم دی کله چې دا شراب یو کس دغه صورت دغه چې کوم دی صورت کافرون دغه غلط ووي که نه هغې نه پس هغه نه چا دا تپوس شابته دا وکړه شابته دا وکړه سمپلي وي چېرې تاسو نشې په حالت کې نو مونځ ته مه نږدې کېږئ دا یو انسټرکشن نه دا د ایګو مسله ده بنیادی مسله چې کومه ده هغه د ایګو ده په دې کیس کې چې د دې صاحب چې کوم دی ایګو دومره هارډ شوله چې د ملک قانون د ملک آیین د انساني حقوق د لوکل کلچر لکه ګوره ته یو سړی ووخه د پولیس افسر ته یو سړی ووخه خو د هغه بېعزتي کول چې کوم دی دا د دنیا یو قانون تا ته دغه نه کوي تا سره خو قانون دی که نه نو او بدقسمتي دا ده چې ګوره دې ټیم کې کوم ریفارم شوي دي که نه د خیبر پښتونخوا کې دې کې تا پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی هغه د بالکل سایډ ته کړی دی د پولیټیکل لیډر په دې وخت کې دا رول نشي کېدلی چې یو افسر د خپل دغه نه لر کړي صرف د 7 ورځو نه سیوا ستا چیف منسټر چې کوم دی د 7 ورځو نه سیوا یو افسر د یو ځای نه نشي لر کولی اټ هیز ټو بی ډن بای د آی جي مطلب آی جي فاینانشل اختیارات یې مته ډېر ورکړي دي او دی صرف په خیبر پښتونخوا کې لکه نورو کې نه دومره زیات اختیارات یې ورکړي اوس دې کې دا ده چې سټریټ اوی دا د یو ایګو مسله ده او د ایګو مسله د کوم ځای نه راغلې دوی ریفارمز وکړله ریفارمز یې دا وکړله چې ټول اختیارات یې ورکړل نو د خیبر پښتونخوا نه تا ته چې کوم دی اوس یو دغه جوړ شوی دی په پنجاب کې لکه د پولیس په قانون کې دا دی چې تا به 3 ضلعې کمانډ کړي هله به ته چې کوم دی د 18 نه بره ځې یا د ډي پي او شپ چې کوم دی دا به تا کړي په پنجاب کې خو چې کوم دی د هغوی خپل پروینشل کیډر ډېر زیات سټرانګ دی ګوره یو خو د پړه خپل ګرانو کتونکو ته موږ دا وویل چې پولیس کې 2 کیډر دي یو ته وي پی ایس پي شاخونه دي دوه غټ یو دی پی ایس پي چې د اسلام آباد نه به پولیس افسر دي یو دی پروینشل کیډر چې هغه به ډي ایس پي یا انسپیکټر برتي کېږي او هغه به ځي دا ریشو د پروموشن چې کومه ده دا 40-60 ده
چې که 60 دوی کېږي نو 40 به هغوی کېږي 40 هغوی کېږي نو 60 به دا لکه یو دا دغه دی. اوس په دې کې څه وشو چې تا پولیس له اختیارات ورکړله په انټایر کې پی کې دوی اوس دا وکړه چې دوی سروس سټرکچر جوړ کړو پی ایس پی دپاره پروینشل دپاره ځکه پالیسي میکر ستا څوک دي سنټرل والا دي که نه هغه کوم وخت کې چې دا شي هغه وخت کې خو ډېر انفلوئنس ټول لکه ډېر دغه دوی پروینشل اوس پروینشل کې دا کار دی یو سړی د داسې کار پکې شوی دی داسې کیسونه راغلي دي سیار بھائی چې یو سړی په 18 کې برتي شوی دی 13 کاله پس هغه په 19 کې ریټایر شوی دی 13 کاله او ډېر نامي ګرامي افسران پکې دا دي. دا پی ایس پی چې راشي سنټرل نه مرکز نه دا هغه د انګریز هغه اوریجنل فورس دی د انګریز هغه سنټرل نه به مرکز نه به انګریز راته او په کرسۍ به غټ دفتر به په هغې باندې بناسو هغه به نه تاڼه لیدلې وه نه به هغه چوکۍ لیدلې وه نه به هغه چې کوم دی انویسټیګیشن کړی نه به هغه چې کوم دی تفتیش د هغې کې به څه ایکسپیرینس و لکه د دې کې د کیس ته وګوره د پېښوره چې پېښور ستا څومره اهمه ضلع ده په دې کې چې کوم دی ستا څونه سینیر کسان چې ناست دي د دوی د 4 سال نه واله تر 8 ساله پورې ایکسپیرینس دی. ایون ما هغه ورځ تپوس کوو نو دا ایس ایس پي اپریشن چې کوم اوس چې لکه لرې کوم ظهور افریدي 8 کاله د دې ایکسپیرینس دی. اوس په دې صوبه کې او دا ایس ایس پي اپریشن او د پېښور غونډه کې ضلع چې پېښور ستا چې کوم دی دا مرکز دی. اوس په دې باندې ما په خیال وزیر اعلی صاحب له پکار دی لږ ځان به اسرټ کول پکاري چې یاره تاسو دا اهمې خو د وزیر اعلی سره اختیار نشته چې هغه ډي پی او ولګي هغه ایس ایس پی اپریشن ولګي هغه آی جي ته ووایي چې ته آی جي له خوښه ده کني په پنجاب کې څو آی جي به ده تا په کلیم هغه خبره نه وه د سند والا کلیم امام والا خبره چې هغه بیا نیغ شي چې نیغ شي تر بیا صوبه ده ته زه دلته یو خبره کوم کم کار چې په خیبر پښتونخوا کې روان دي سیان را روان 15 یو خو د خیبر پښتونخوا پولیس کې دومره ګروپینګ دی دومره سینیر دغه لیول باندې چې آی جي ستا بالکل چې کوم دی یو لیم ډاک تاسو د دې خبرې نه دوه خبرې دي یو د زه دوه وایم یو صوبایي کیډر دی د صوبایي کیډر خو د سره سروس سټرکچر نشته هغه خو دیړمار دي لکه ګوره ته د دې ډسکریمینیشن ته وګوره چې ستا خیبر پښتونخوا کې څومره ضلعې دي په دې کې میکسیمم باندې لکه ته وایي چې 90% باندې صرف شانګلا او اپر دیر وغیره نه علاوه نور ستا ټول چې کوم دي هغې کې ستا پی ایس پی دا 2 کاله سروس د چا 3 کاله سروس هغه پولیس هیډز دي صرف دا مرج ډسټرکټ چې هارډ ایریا دي په دې کې تاله چې کوم دی د پی ایس پی د پروینشل له ورکړي چې کله دا سمی شي دفتري جوړ شي او سټیټس جوړ شي ګاډي راشي هر څه وشي یا به سیار د اسلام آباد نه لاړ شي. نو دې کې بنیادي خبره چې ستا د چې ستا پولیس نظام ګوره دا نظام د برټش موږ ته راکړی و که نه برټش په 1960 یا 65 کې چې کوم دی هغوی یو سروې وکړله چې د پولیس فیلیرز کم دی هغوی د پولیس فیلیر دا دی چې یو کس دی هغه کانسټیبل برتي شو هغه ایس آی شو ایس آی نه پس ایس آی شو د هغې نه پس انسپیکټر شو د هغې نه پس ډي ایس پي شو د هغې نه پس ایس پي شو د یو 20-30 سال چې کوم دی د هغه سختې مو لیدلې ګرمي مو لیدله یخني مو لیدله چوکۍ مو لیدله تاڼۍ مو لیدله مرزا په کرسۍ هم کېناستو د هیډ کانسټیبل په کرسۍ هم کېناستو تفتیش یې موږ هر څه د هر څه نه خبر دی یو کس ته خبر راشي 15 کتابه به ووایي ښه ښایسته اګزام به ورکړي هغه به 2 کاله ټریننګ وکړي 2 کاله انګریزي به ورله ښه ورځي کوړ سوټ موټ به یې اچولي کله چې ګوره موږ له سیاره موږ چې زده کړو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ د چا نه زده کړه هم نه کوو که نه برټش والا څه وکړله پرته برټش نظام نه به خبرې هغې کې یونیفارم نظام دی ته به سپایي برتي کېږي کانسټیبل او ته به چیف کانسټیبل ریټایر کېږي اوس یو یونیفارم دغې ورکړه چې د سپایي برتي کېدو دپاره منیمم ریکوایرمنټ دی پرس که میټریک ټیک شو اوس ته سپایي برتي شو خو تا په دې ډیورنګ سروس کې تا اف ایم وکړله تا بی ایم وکړله تا ایم ایم وکړله ته تکړه ته محنت هم کې ته دغه کې نو ستا به پروموشن کېږي لکه څنګه فوج کې کېږي ور فوج کې یو سړي ته پته ده چې زه کیپټن یم نو زه به میجر ریټایر کېږم هغه 100% دې کې ډوس شته نه چې دی به میجر ریټایر کېږي ځکه دی به سټاف کالج کوي سټاف کالج نه پس پلانې کورس کوي پلانې تیز دلته کې چې دا شی دی چې ګوره تر ډي اس پي راغلی لکه ما ته دغه یو پولیس افسر خبر کړو نوم یې هم د دوالم ګل افضل په خیبر پښتونخوا کې ډېر مشهور سړی و 18 کې راغی په 19 کې 10 کاله پس ریټایر شو سیار خان چې کوم دی دلته کې راشي په 17 کې راشي 2 کاله پس یا 3 کاله پس دی 18 ته لاړ شي 15 کاله پس چې کوم دی لاړ شي 19 ته 10 کاله پس دی په 20 کې داسې کسان دي دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې چې د 13-20
20 نه واله 30 ساله پورې چې کوم دی دا کوئی پروموشن نه کیږي دلته کې به دا ایګویسټ راوستل ایګویسټ لکه ته پرون دا یونیورسيټي وکړله راله یو کال سټډي وکړه د هغې نه پس یې څه ته لاړلې زه دا ګڼم چې کرے پاکستان تحریک انصاف غواړي چې موږ خیبر پښتونخوا سمو د هغې دپاره د برټش نظام چې کوم دی هغوی چې ځان دپاره کم دی ځان دپاره چې وروره سړی به راځي کانسټیبل به برتي کیږي او که په چاکیزۍ وي نو ځي به بره به ځي دا خو تاسو داسې حسن صاحب عجیبه خبره وکړه دویم چې لکه اوس وایي چې دغه نظام و دغه ریفارمز و چې دا کله دغه راوستل عمران خان نو دی باندې هغه د خپل چې کوم د 2018 د الیکشن هغه نیریټیو ونه هغه په دغه باندې بیلډ کړه په مین سټریم میډیا کې یو اصطلاح ډېره عام شو هغه مثالي پولیس و مثالي پولیس د خیبر پښتونخوا پولیس اوس تاسو وایئ چې لکه د دې واقعیاتو نه پس خو دغه ایکسپوز شو هغه موږ ته پته وي چې خو متصادم ده د ګوره ټیسټ چې کوم دی دا به د دې ټایم اخلي هغه ټیم کې چې دوی کله وکړو دوی خو مارکیټینګ وکړو چېرې موږ آی جي با اختیار کړه موږ دا وکړو خو هغه اصل د ډیول واز دیر ان د روم د ډیول واز دا و چې تا پروینشل سټرکچر تباه کړو تا هغه ګوره دته د دې امیر دا خبره کوم دا د ته زه لیکلي در کوم چې په دې کې به سزا صرف صوبایي پولیس ته میلاویږي په دې کې به پی ایس پي ته چې کوم دی څوک ګوتې نشي وړی ریټن رانه واخله دا شي ځان سره ریکارډ کړي هغه به زیات نه زیات اسټابلیشمنټ هغه به زیات نه زیات څوک میاشت له به چې کوم دی د نه به لري او لا بشي خو ستا انسپکټر پکې لاړ ستا سب انسپکټر پکې لاړ ستا پکې ډي نه ګوره وال کړي دي ویډیو جوړه کړي دا هغه ضرور فریجی نه کړي انسټرکشن چا ورکړي کمانډ چا ورکړي سمپل خبره ده زه خو د کمانډ زه خو چې کوم ځکه کانسټیبل یم یا انسپکټر یم خو مشر نه راغلی په کار دا دی ما په خیال د لا جسټس دغه ډیمانډ دا دی د لا او د جسټس ډیمانډ دا دی چې چا انسټرکشن ورکړي دي فرام هیم ډاون ټو د کانسټیبل اوس تاسو خو دا وایئ چې د صوبایي چې کوم سیاسي مشران دي هغه تاسو ابډیکیټ کوئ د نه زه نه کوم قانون پیدا چې کله ډېر ورځ کوم دې پروګرام کې به مونږ خبره کړې چې کله ډاکټر نعیم چې کله دلته آی جي نو محمود خان ته په هغه حوالې سره ډېر تحفظات او چې دا بیا لږ موجوده چې کوم عباسي صاحب دی نو دا د وزیر اعلی صاحب هینډ پکډ سړی دی دا هغه په خپله خوښه راوستی دی او د ریپوټیشن حوالې سره هم خلک وایي چې ډېر اپرایټ سړی دی او ډېر تکړه سړی دی خو دا د هغه خپل هینډ پکډ سړی دی اوس چې د دې دی کې د پولیس معامله حل نه شوه نو اوس خو ته هم سیاسي مشران خپل ځان نشي بریوزما کولی ما څه وویې ما دا ته وویې چې دس د چیف منسټر ریسپانسیبلټي دا د صوبایي حکومت ریسپانسیبلټي ده چې کوم لیکوناز دی بل دا دی تا سره اوور رایډنګ میجارټي ده خیبر پښتونخوا کې څومره ده تقریبا 60-70 بالکل لیجسلیشن تباه کولی شي لیجسلیشن ستا دپاره په کار دی چې لیجسلیشن وشي او په کار دی چې ګوره دی کې لیجسلیشن نه علاوه بله ته ما ته دا ووایې چې پروینشل پولیس سټرکچر لکه تا ته ما د ګلابزل خبره وکړله که نه ما صرف نوم اورېدلی دی نو آی ډونټ نو چې یاره ځکه چې مردان کې ما په خیال سروس کړی دی مشهور سړی پکې دغه دا یو نوم خو نه واغستل په کار خو زه واغسته یو سړی 30 سال سروس کې هغه یو ګریډ پروموشن کیږي او د یو کس په 30 سال سروس کې هغه 35-36 ګریډ ته خبر رسی دا نور چې دی دا څومره ډسکریمینیشن دی اوس زه وایم چې صوبایي حکومت له لمبې کار چې کوم پکار دی لمبې سروس سټرکچر لکه ستا ټول ډي سپیګان په شولډر پروموشن باندې دي ستا ټول سپیګان په شولډر پروموشن باندې دي ولې ډینای کوي ورته ته نو زه ته یم چې ګوره سی ایم لا یا صوبایي حکومت لا لومبې کار دا پکار دی چې تاسو یو سروس سټرکچر جوړ کړئ صوبایي کیډر دپاره ځکه د صوبې اصل پولیسینګ ګورې صوبایي دغه کوي ستا د دغه نه واله د سپایي نه واخله تر ډي اس پي پورې ایس پي پورې چې کوم دی دا خو صوبایي سو یو هاو ټو ډو دی هغه ستا دومره ډیمورالایز کړي دي زه ته یو سمپل مثال یو بل در کوم هغه ورځ یو ډي اس پي چا چې د اګریکلچر یونیورسټۍ باندې اټیک شو د ټیرریسټو and he was on the front line هغه ځان خپل ځان ورته دغه که هغه بیا یو ښه ضلع وکړه د ضلعې نه چې کوم دی د هغه سره پکار چې دغه یې ورته کړی وی هغه سی ټي ډي ته ولېږه کډې لای نه کړه ولې چې کوم ځای کې دا درته زه دا یو خبره کوم په صوبه کې نن دا پوزیشن دی سیاره چې که چېرې پروینشل والا څه کار کوي او د دې نورو پې ایګو هرټ کېږي سو هی ویل گو ډاون د لاین نو زه دې ته دا یم چې حکومت له دا ریفارم یې هم دا کاسمیټکس دي دا خو دوی صوبه نوره تباه کړله آینده را روان 15 شپږ کاله کې دا ته زه یم ټیک اټ از رایټنګ
چې ستا په خیبر پښتونخوا کې به پولیس اصل صاحب دا په دې خبره باندې چونکه بریک ټایم در سره سم پی کوچ دا کم ریفارمز تر اوسه پورې شو کم مثالی کاسمیټکس یو ټایټل ورکړی شو یو داسې غمنګ ته ټول پاکستان ته خودلی شو چې دا اگزامپلری د دین زده کړو کې هغه چې کم په کم بنیاد باندې ولاړ هغه بنیاد ټیک نه دا نړول غوړل دیٹ از the very foundation is wrong صحیح شو یو دمه طرف ته زوم دی باندې لغون ته ځکه چې اکاونټیبিলিټي پکې نشته صحیح ده کزون کو د ماخلو د مینه پس را پروګرام روان دي जी कतुनको प्रोग्राम की वारे बया हरकली हसन से दगा माने खुम खबर वकड़ा चूंकि बल मौजू तरफ तमजू द आमिर कम चे आमिर पनुम बाने मशहूर द खपल नुम दागा चे कम दे रजी उल्लाह दे द अफगानी चे कम दे ने दागा बेरुस तो पके पतो लगे द माजर दे अफगान सर ताल्लुक लरून के دا واقعیا چې کلو شو دا غینه پس چې کم کونسلګری د په خبر کې د افغانستان اب تل سره پس ګوري ښه خاجي لکه تقریبا لکه سوره د پس ورپسې هغه لړه الته کې آی جی سره ملو شو بیا پاکستان لپاره افغانستان کم سفیر دی هغه لړه هغه کور ته پرون ابل چې کم دینه تللی سټیشن ته تللی دی لاسه کې الته کې تللی دی نو اوس تاسو څه غړې چې لکه اٹ از هیلپینګ هیم کنه دا معاملہ لمبه خبر خدا دا چې ما په خیال دا دوی ډیر زیاتې کوي د لمبه خبر خدا دا چې کله پولیس د باندې دا تشدد کو نو هغه ټیم کې دا چاته پته نه و چې دا پاکستاني دی اب پاکستاني خو پته خو افغاني دا خبره پکې نه و پولیس هغه بوتلې دی ایز ا پاکستاني سټیزن صحیح شو دا پکې دا خو چې بیا کله هغه باندې کیس راغی رائٹ فرام د مومنٹ اسان ته چې کله دی اوچت کنه هغه پولیس اډیو راغله د کور نه می اوچت کو دا دی لغړ می کو واله می دی او دی تانی ته می دی کې افغاني نشته دی دی کې افغاني نشته لکه دی کړي د پاکستاني بنیت خو چې بیا کله دوی ویچره لک کور ورکو او بیا ته ویلې دی چې شناختی کارت راکا دغه راکا هغه کې د سره کې دی شناختی کارت وو یا نو خو لکه کې دی یاره وو سره و نو دو ته ویلې چې لکه زه خو ریفیوجی هغه کې بیا پته لګي هغه کې بیا پته لګي د لګوره هغه د پر درې پولیس والا چې کم دی هغه خو سسپند شولو او دغه مونږ د پی ایس پی والا چې ګور صاحب چې کوم هغه دغه نه لرک هی واز ټرانسفر لکه مطلب افیشل انسپیکشن ما خپل او اس ډي دغه به کړی پکې الریډي جوډیشل انکوایري پکې آرډر شوله صوبایي حکومت خلکو سره ودرېده لکه دا دغه اوس د دې نه پس ما په خیال زه به دا وایم افغانان رونو کې یو مسله ده رایټ فرام ټاپ ټو باټم دوی فیسبوک باندې ډېر زیات خوشحالېږي لکه پوسټ ورکولو ته که د دوی د هغه ځای کس لاړه هلته کې آی جي سره میلاو شو نو دیټ واز ګوډ زه ټیک شو آی جي سره میلاو شي هغه ته وایي چېرې زموږ کس ته لکه د دې باره کې دا د هغې نه پس دوی تللي دي د ځوان بچي تاڼې ته ستا د سره ډو سره رایټ نه جوړېږي چې ډیپلومیټ گو ټو د پولیس سټیشن لیول ټیک شو بیا دغه چې کوم دی د گورنر سره یا د ګوره ته چې خبرې هم کوې ته به ګورې د گورنر سره خبرې کوې گورنر د مرکز سړی دی د صوبې سړی چې کوم دی ستا دغه نشته سره د خبرې د سی ایم سره یا د گورنر سره کړي دي امبیسډر صاحب سفیر صاحب بس دا وشولې د دې نه پس سفیر صاحب د هغه کور ته تللی دی آل از ډن فور زه د دا وایم زما 99% دغه دی چې دا ټول د دغه دپاره یې وکړو دوی خو د فیسبوک باندې به دوی رسپانس ورته راشي چې سفیر صاحب ډېره ښه او ډېره لاو دا دی او واغه دی خو د دې سره نقصان څه وشو اوس دا کس و دی په تاکال کې پیدا دی دی په تاکال کې لوی شو د هغه عمر عامر تاکالي لکه که د خیال لمبې چې موږ ته خبرې راغلی وې نو عامر تاکالي و دا رضی الله دا نوم وروستو راغلی دی چې عامر تاکالي د تاکال خلکو سره ودرېده د پېښور خلکو سره ودرېده حکومت پې ودرېده جوډیشري پې چې کوم دی سو موټو ایکشن واغسته اټ واز انف they should have appreciated it په یو قانون کې په یو ملک کې د هیومن رائټس مسله وه هیومن رائټس مسله وه دوی چې بیا دا ګوره هایپر ایکټیو دوی دا شولو چې اوس دوی خو لکه افغانستان کې خو تا ته ما ووایي چې دا غټه مسله ده د فیسبوک سوشل میډیا کیبورډ واریر هغوی خو هلته کېده چې بس په پوسټ ورکو او رایټ فرام د ټاپ ټو باټم لکه زه درته وایم ته د هغوی د افغانستان ته زه سوشل میډیا باندې ابزر کوو یې پکې که زه ته یم ټاپ ټو باټم نو ما چې دا شی څنګه ولیده که نه مې د رضی الله کیسه خراب کړو نمبر ون یو خو به خلک د خلکو به اوس هغه جذبه نه وي لکه ټیک ده که خلکو ویم چې افغانۍ ده نو لاهور کې کاؤنټر آرګومنټ کوم راځي مثلا سے بھائی کې دا خبره کوي چې دا خو چونکې پاکستاني
وګړي نه دي نو د سره دا حق سره د خبرو لکه اوس خلک بل خبره ده چې د سره د لپاره په لاهور کې مو موضوع چت شو، کراچۍ کې مو چت شو، اسلام آباد کې مو چت شو، جوډیشري میکټیو شو، پارلیمنت کې مو چت شو، لکه پارلیمنت هاوس کې په خبرې وشولې. اوس دا دیټ واز نه اوس چې دا دوی دا کم کار وکړو کنه نمبر 1 سبا چې کوم دی د دا شی کوېسچن شو. اوس په همدغه پولیس والی ځکه پولیس والا خو په هر ځای کې دی یونیورسل په د امریکا کې پولیس والا ته وګوره دا نه دی په هغې باندې بیا څونه مسله وشوه په یو کې دا دې سره به څه وشي اوس به د دې به سرنډر کوي د پوره فیملي به ځکه یریږي به ځکه لکه زه پاکستاني ما سره به پولیس څه وکړي زیات نه زیات ما سره خلک راووته ما سره جوډیشري ودرېدله هېڅ هم نشي کوي که نه او که زه فورن سټیزن یم نو بیا خو زما پلارم غل شو فورن ایکټ کې به د سبا دننه کې په بله خبره باندې ځکه چې دا خو ټولو کمره د امریکي پولیس خبره ده کوم نو زه ته دا وایم چې افغانستان فورن آفیس یا د دوی سفارت چې کوم کارونه وکړله دا لږ اوورډو کړله هغه اوورډو چې ورته وایي که نه چې لکه زیاتې وکړله تاسو د آی جي سره خبره وکړله ګوډ تاسو آی جي سره میلاو شئ ګوډ پولیس سټیشن ته تلل او د دې نه پس د هغه کور ته تلل او د هغه کور کې تصویرونه ایستله او هغه دغه کول دا به هغه انډیویجوال پکې هم راتلی شي که نه هغه انډیویجوال فیکټر پکې راشي چې عاطف مشال لاړو یا او لکه خپل تشهیر هم کوي لکه ما پکې یو پوسټ کتلو چېرې یو کس پکې سفیر صاحب ته ویلي و سفیر صاحب بیا هغه چې کوم دی انډورس کړی مو چېرې دا که په ایران کې زموږ د عاطف مشال غونته کې سفیرو نو هلته به زموږ دا ډېرې مسلې نه وي او داسې لکه دلته کې ګوره ستا پولیس سسپینډ ستا جوډیشري ایکشن واغسته ستا پارلیمنت ایکشن واغسته ستا عوام ایکشن واغسته په ایران کې خو یې د سټریټ اوی کړي هغوی منلی نه ښه حسن صاحب بل موضوع طرف ته راځو چونکې هغه ډېره واز ټیکن از پاکستاني دا خبره هم کوم دا نه و چې دی افغان و پولیسو چې کوم کار کړی اخره پورې ته ګوره هغه پاکستاني چاته دا پته نه و که دا افغاني بیا خو له ډېر اسان وته و صحیح خبره ده ښه حسن صاحب بل موضوع زموږ نه پاتې کېږي هغه هم زما په خیال ډېره ضروري ده تاسو پکې بل ورځ چې کوم دی پېښور ته هم تللی وی د هم 13 هفته یو بل ورسره تړلی ښه لوی ډیولپمنټ شوی دی لا تر اوسه پورې چې کوم دی مخې ته نه دی راغلی او زه هم یو بریک به واخلو د بریک نه پس به راشو کتونکو دم اخلو دمې نه پس راځو پروګرام موږ روان دی ښه جی کتونکو پروګرام کې وارې بیا هرکلی حسن صاحب بریک نه وړاندې مونږ خبره وکړه هغه باندې خو بله تړلې وه سره ما وایي چې ډېره مهمه موضوع ده او هغه ده د صوبایي حکومت چې کوم دی په هغې کې اوس بیا جوړ توړ هغه معامله را روانه ده مونږ وکته د سی ایم محمود خان چې کوم دی نه د عاطف خان او شارام ترکې سره چې کوم هغه یو اپیسوډ وشو هغې مونږ ټول د هغې نه خبر یو هغې کې دواړو د وزارت نه لاس د شکیل خان پکې هم شکیل خان پکې هم لاړه که نه ډېر خلک خو د خپلې خولې د لاسه غرقي که نه غټه خبره خو هم دقه ده که نه نو امین از نون بای his dress and address که نه نو هغه اوس تېرو ورځو کې چې کوم دی نو د محمود خان او د شارام ترکي یو قسم روغ وشوه روغ یو قسم نه خو روغ وشوه بیا تصویران یې رالل اوس لومبنۍ خبره خو دا ده چې د دې دواړو روغ وشو عاطف خان چېرته سټینډ کوي او وزارت به ورته میلاویږي او که وزارت میلاویږي کم یې ورته میلاویږي ځکه چې په موجوده حالاتو کې دا کم څیزونه روان دي نو شارام خان سره دې نه وړاندې هم د هیلث وزارت و د صحت تاسو ته لګي چې هغه ته واپس دغه د صحت دغه وزارت میلو شي تیمور خان نه چې کوم دی تیمور سلیم جګړه نه سو ډېر خلک خوشحاله هم نه دی نو څه ګورئ چې څه به ودرېږي چې ما په خیال یو خو وزیر اعلی دا ثابته کړه چې هی از ان کمان لکه خلکو وی که د خیالو چې کله دوی لر کړله د نن نه شپږ میاشتې به کېږي تقریبا راوند اباوټ دا دغه کېږي کله چې دوی لر کړله نو که د خیالو ډېرو خلکو وی چې یاره دی ویل بي بیک او ما به څه وی اګست دغه پورې څه امکان نشته دی د واپسې مطلع چې کوم دی بالکل صفا ده نو وزیر اعلی خو یو ځان یې سرټ کړه چې یاره ځکه چې بنیادي خبره د دوی چې کوم خبر راغلی و هغه په دې نورو خبرو نه بنیادي خبره دا وه چې په کابینټ میټینګ کې یا په جنرالي کې چې کوم دی د وزیر اعلی د سټیټس یا د هغه د حیثیت د هغې خیال به نه ساتلی کېده او هغه خبرې لوز ټاک چې ورته مونږ وایو
دغه صفا خبره چې کابینی میټینګ به شاهرام خان او عاطف خان به سی ایم چیلنج کو بار بار به داسې چیلنج لکه کو حالانکه دی ور هیز منسټرز لکه توس ما ته وی چیرې دا کار زه کوم دا زما دا ټول کار د خدای یو پکې تاله در کوم دی ور هیز منسټرز او خو یو دغه پکې نو هغه ډیسیژن واغستل شو دا غې نه پس مې به عمران خان انټرونشن مو کو ځکه چې عاطف خان او شاهرام خان پرایم منسټر سره ملو شو خبرونه رالل چیرې لکه هغه شی ریزالو شو خو ما په خیال محمود خان په سټینډ واغست هغه دې باندې ښکاري داسې نه تاسو داسې نه لګي چې هلته سنټر نه ورته حکم راغلی او سی ایم صاحب چې کوم دی نه هغه مجبوره کړي شوي چې دغه روغې کړي اوس درته وایم دې له راځم که دا خو تا ته ما هغه زړه خبره کوله اوس چې کوم دی زما خپل خیال دا دی په دې باندې کېدی شي ډېر خلک خفم دي چې یاره حالانکې څونه چې زما انفارمیشن دی نو هغه دا دی چې څونه پارټي لیډرشپ دی پروونشل دے آر آن بورډ لکه اسد کیسر صاحب په دې کې آن بورډ دی پرویز خټک خان پکې آن بورډ دی نور چې کوم دی لکه لیډینګ ایم این ایس چې کوم دی زموږ ملګری دی جنید خان هغیم پکې چې کوم دی بالکل آن بورډ په دې کې خو لیټلی چې دا خبره وشوله نو په 2 کسان ناسو یو چیف منسټر یو گورنر چې هغې کې د شاهرام خان او سره پکې او شاهرام خان واپس راغی او ما په خیال هغه ټول تو مې به پکې ختم شوي څونه چې ما ته اطلاعات دي چې هغې کې شاهرام خان به راځي او یو خو دا ده چې په زړه تنخوا به کار کوي بلکې زه ته دا ووایم چې بیا کې به لږ کمې هم راځي مخکې چې لکه شاهرام خان کوم سټیټس و هغه خو دا و چې سینیر منسټر څه کې د پارټي راغلی وه یو ترې ایم پی ای یو ترې ایم این ای پلار سینیټر مطلب خو په خپل دی باندې دی وایي چې تاسو په دړه تنخوا به راځي نو سینیر منسټر به واپس نه به سینیر منسټر نه ما ته لږ کمې به کوي دا ته ما ووایي چې نه صرف په زړه تنخوا نه بلکې لږ به پکې کمیږي نه به د د خوښې منسټري زما خیال دا دی دس از مای ګټ فیلینګ چې ده ته به دا خوښه به نه وي چې یاره ماله دا منسټري ماله دا منسټري په دې ګټ فیلینګس کې مودن شتې پېښور چکر هم والې لکه زه څه وایم چې یاره لکه زما خیال دا دی دا د پېښور یو کین سي چې یاره لکه دیز آر د ټاک اف د سیکرټریټ کې چې کښېنې که نه د سیکرټریټ کې ډېر ښه دغه کېږي پکې نو سیکرټریټ کې دا خبرې دی چې شاهرام خان به راځي تنخوا به کمیږي مطلب دا دی د خوښې وزارت به نه او نه به د شاهرام خان دا ته زه یو خبره کوم او اوس هم نیچرلی دا کار دی چې شاهرام خان خپل ګروپ پرېږدي هغه ته د 15 میاشتې کې پته ولګېده که نه 15 میاشتې 6 میاشتې وشولې هغه ته پته ولګېده که نه چې یاره اصل حقیقت څه اصل حقیقت د محمد علي ترکۍ دپاره د وزارت ډیمانډ نه اصل حقیقت چې کوم دی هغه په پروجیکټ باندې د علاقې ترکۍ دپاره نه اصل حقیقت دا و چې د یو څو کسانو ویمز چې کوم دی لکه هغې باندې دا دغه شکیل خان یو ښه سړی ګوره 3 کسان لاړه شاهرام خان واپس راځي ستا شکیل خان باندې لاره بنده ده ستا په عاطف خان باندې لاره بنده ده ګوره بنیادي وجه هم یو بل شی هم دی شاهرام چې کوم دی د هغه او په عاطف خان کې فرق هم دی هسې ټو بي دکه خبره هم کوو چېرې لکه چونکې د هغې خو پارټي مرچ شوې وه بالکل لکه دا وایم که نه عاطف خان ووټ اخیستی دی د پی ټي آی شکیل خان ووټ اخیستی دی د پی ټي آی ته خپله د مردانې تا ته پته ده چې د پی ټي آی ووټ نه په مردان کې کم سیاسي قداور شخصیات دي لکه یو نه یو چې نو مخ ځکه چې مردان ستا سنټر دغه پاتې شوی دی که په اسلام آباد کې وای که په پېښور کې وای مردان یو ډېر لیډینګ دغه دی هغې کې عاطف خان له خدای پاک یو ډېره ښه موقع ورکړله ښه د پارټۍ ټرسټ هم پې و او دا هم امکان و د لکه هغه چې بیچاره کېدی شي فیوچر کې که دا ځل نو بل ځل له یو ډوبین د چیف منسټر بیا دغه شانتې شکیل خان هلکه شکیل خان ایم پی ای راغلی 13 وزارت کې دی کې بیا د له خدای وزارت درکړه د شوډ هاو ډایجسټډ لکه ټیم لیډر سره دغه په کارو دوی نو اوس شاهرام خان چې کوم دی ما په خیال پرایم منسټر کې به د پرایم منسټر انسټرکشن ډیفینیټلی پرایم منسټر به هم دې ته کتلي چې یاره شاهرام خان چې کوم دی دا راغلی په خپل ووټ باندې د زما ووټ نه دی اخیستی عاطف خان او دوی راغلي دي او دوی زما د فیصلو خلاف ورزي کړې ده هغه به سیم ته ویلي چې ناو د بال از ان یور کورټ که ته وښې او که ته اوچتې او که ته هر څه کې خو زه د دا اپشن دې خبره کې حسن صاحب څونه حقیقت دی ستاسو یو جنرل پرسپشن دی چېرې چونکې دا کسان یې لرې کړه دي چې کله تلي نو هغه ټایم کې الزامات لګولي چېرې سی ایم محمود خان چې کوم دی نه دا هغه شانته ډیلیور نه کړه یا د کار نه دی بلکې ایون کرپشن الزامات هم پې لګولي د کار نه دی مین لکه د بي آر ټي منصوبې ورته یادوله چې زنډۍ را زنډۍ یې عاطف خان شاهرام ترکۍ وی چې وزارت زما سره د خو ما تر اوسه پورې یو میټینګ هم پې نه دی کړی بل چې د هغه کوم ټیم جوړ کړی دی نه هغه ټیم کې هم لکه چې کوم خلک دی پکې یا پکې څه نان الیکټډ دي پکې چې کوم الیکټډ دي هغه هم د کار نه دي هغه نان الیکټډ چې کوم دي نه هغه چاته جواب دی نه دي نو وایي داسې ویل کېږي چې سنټر نه ورته دا یو دغه راغی چې دا انډکټ کړي او دته بیا یو
ذمہواري ورکړي. نه هغه خو تا ته مو سنټر نه وته دا انسټرکشن نشته دی چې دله به کومه ذمہواري ورکړي. دیس از مای فیلینګ چې کوم دی هغه دا دی سنټر ورته ویلی دی چې محمود خان ته به ویلي چېرې تاسو دا سړی ځکه چې د ده حیثیت د نورو نه بدل دی یوه بل دا دی چې څومره لوز ټاکس نورو کړي دي که نه ایون آفټر دغه نه شکیل خان باره کې څه رپورټس داسې راغلي دي چې یاره هغه ایون ریسنټلی هم چې کوم دی د قیادت باره کې یا د صوبې د اعلی قیادت باره کې چې کوم دی څه لوز وزیر اعلی صاحب وزیر اعلی صاحب هی از ا ټیم لیډر که نه لکه یو پرایم منسټر یو چیف منسټر دا دغه دی عاطف خان هم چې کوم دی می بي آی ډونټ نو چېرې بیا دوی چې کوم دی یو پیره ملکان کې یو جلسه کړې وه هغه سندرې چې کوم د وزیر اعظم دپاره په وې هغه عاطف خان به راځي او بیا به پلانې راځي او بیا به دا کېږي او بیا به دا کېږي هغې نه د هغې نه پس هم شهرام خان ما په خیال شهرام خان پلا ډېر زیات هوښیار دی لکه ترکه صاحب خدای دې له عمر ورکړي ډېر ښه سړی دی او ډېر عزتناک قسم دی په عزت پر کولو باندې هم پوهېږي او خپل هم یو ښه دغه دی هغه ما په خیال زما خیال دا دی چې هغه په دې کې یو لیډینګ رول ادا کړی دی هغه دا ویلی دی چې یا عاطف خان دا پارټي ما جوړه کړله دا ثوابي قومي محاذ ته دوی پارټۍ هغه ما جوړ کړ هغې باندې مونږ سیټونه یو ځل نه دوه ځله وګټل تېر حکومت کې مونږ کوalition پارټنرز وو اوس چې تا ته مې حواله کړله نو ته هغه ووړله او هلته کې د بل په غېږ کې دې کېښودله نو ګوره دا اونرشپ د چا دا خو د لیاقت خان و که نه پارټي خو هغه جوړه کړې وه که نه یا ورسره چې کوم دی عثمان خان ترکې لکه دا ټول څلور پنځه وروڼه دي د دوی سټرګل و که نه عاطف خان خو واز ینګ انټرن راغې او ډسټرکټ ناظم کوم د دې پارټۍ د سوري لاندې د 2002 کې هی واز ویری ینګ اسټل ینګ ښه د هغې نه پس چې کوم دی ته دوه ځله حکومت کې پاتې شولې نو ګوره لیاقت زما دا خیال دی چې د شهرام خان خوشقسمتي ده چې لیاقت خان سورې د هغه په سر وسم شته دی لیاقت خان وسم چې کوم دی په صوبه کې په دغه کې په پولیټیکل سرکل کې یو ریسپیکټ زه دا یم چې هغه ورته ویلي دي چې وروره د عاطف خان هم پرېږده او د شکیل خان هم پرېږده ځکه چې ته زما په دفتر باندې ناست دی زما په خدماتو باندې دی چې زه څه وایم ته به هغه کې او ما خیال دا دی چې شهرام خان دې ته تیار دی ځکه چې یوازې اوس هغه دغه بدل شو خو لکه داسې ویل کېدل چې هغوی واپس خپل جماعت چې کوم عوامي جمهوري اتحاد تاسو خبره وکړه چې هغه واپس ریوایو کولو پکې هم څه خبرې راغلې زما په خیال چې هغه سپلټ بچ کولو دپاره دغه قدم امکان دا دی چېرې لکه تاسو خو مو وایي که نه چې عاطف خان څه چانس نشته ګوره زه خو ایز پر مای انفارمیشن از کنسرن عاطف خان او شکیل خان چې کوم دي د دوی هېڅ چانس نشته لکه دا چې زه دا هغه مونږ وایي که نه اپرنټلی چې څه ښکاري په سکرین باندې ځکه چې هغوی د پارټۍ دغه و هغوی ډېر هایلی ځان ریټ کړ عاطف خان هم ډېر زیات هایلی لکه مس کیلکولیشن یې وکړله او شکیل خان خو بیا ډبل مس کیلکولیشن وکړو شکیل خان یو ټایم کې بیا هم لکه څه سټرګل روان و څه جرګې پکې کېدلې دا 15 میاشتې دې کې 2-3 جرګې هم اکټیو وې هغې بار خو تا ته مې چې دا ریسنټ کوم لیکس شوي دي که نه چې په هغې کې ریپورټډلی خبره دا کوي ما خپله باندې نه دي کتلي چې ریپورټډلی خبره دا ده چې شکیل خان اوس هم په خپل سټینډ ولاړ دی د وزیر اعلی باره کې دا خبره کوي چېرې د کرپشن کې د هغه باره کې دا کوي چې فیملی وغیره دغه کوي نور لکه حالانکې د هغې دپاره خو دا دی چې یو ټیک اټ ټو د پرایم منسټر حسن صاحب دا تصویر چې کوم راغلو هغې کې شاه فرمان و پکې گورنر پکې ناست و بل څوک پکې نه و نو دې څه خاص وجه وه لکه گورنر صاحب لکه زه خو هسې زما خپل خیال دا دی چې دا گورنر صاحب یې پې ویټنس کوو لکه زما خپل خیال دا دی چې ګوره په دې باندې شرطونه به ورته ایښي لکه شرطونه به ورته ایښي چې ګوره رالم یو خو به یې تنخوا کموم ځکه چې کووډ 19 د وجې نه ملک معیشت خراب دی پوه شه تنخوا که به دغه راځي بله خبره دا ده چې زه څه نه څه شرایط به یې دته ویلي وو که ګوره سی ایم چې کوم دی کوم ډیسیژن اخیستی و که نه اټ واز د هغه دپاره چې کوم دی یو ټرننګ پوینټ و یا به خپل چیف منسټرشپ پرېښود یا به دوی برداشت کړو د گورنر صاحب چې کېدو گورنر صاحب ګوره یو خبره ده کوم گورنر صاحب باره کې ته یو وایم چې د اوس هم په پارټۍ کې د گورنر صاحب خان سره چې کوم دی ډېر کلوز دغه دی که څوک خبرې کوي که نه مخ ورځه کې زموږ یو څو ملګرو چې وایي گورنر چینج کوي ما دا کېدی نه چې د ده خوښه وي که نه چې کله کمې پورې شاعران دغه نه ویلي که نه فرمان صاحب نه ویلي که نه نو دی گورنر نه نه ګوره په دې عمر کې چې خان صاحب هغه تېر دغه کې کله بره ګلیاتو ته تو نو ده به ورته جوګر به یې مچولي و ټي شرټ به یې مچولي و دا دغه د هغه ګپ ملګری دی که نه کوم چې د هلکانو صحیح دی شاه فرمان صاحب کې دا هغه ما خیال دا دی چې منسټر صاحب به ویلي چېرې که په ځای د دې چې زه یوازې میلاو شم راشي یو ښه پوهه کس ښه سینیر کس مخامخ کېنوه او چېرې لکه شهرام خان ته به ویلي ګوره ته کشر یې ظاهره خبره ما په خیال ما ته خیال دا دی چې شهرام خان به د سی ایم صاحب نه د ګورنر صاحب نه به
کشري په عمر کې او په ډېر تجربه ډېر کې هم بالکل، ته دا ښکار هم داسې دا دغه دی هغه ته به ویلي ګوره ته کشري ته راځه تا نورې غلطۍ هم نه دي کړي بیا که نه او سی ایم پرایم منسټر صاحب هم ته خوشحاله نه حسن صاحب دغه خبرې ته وګوره چې گورنر صاحب دې په ګواه کړی دی دا ویل ته ډایرکټ پوره خبره رسولي ګوره چې نه لکه نه څه ګورنر وشو صاحب کې که دا کار دی یو خو دا خبره ده چې هغه کې دا ګټس پکې شته په شاه فرمان صاحب کې چې دی پرایم منسټر ته مخامخ چې کوم دی ګوره دا واحد کس دی چې کله پرایم منسټر صاحب د دغې سره واده وکړ ریحام خان سره ده ورته یې مړه وې دا دې څه وکړله ګوره لکه دا خو دی هم ماته دا خبرې پته ده که نه د ټولو نه زیات فرنټل مخالفت چې کوم دی د ریحام سره د واده دا شاه فرمان خان کړی نو زه ته سی ایم صاحب به دا کار کړي چې دی به مخامخ کېنولي لکه ناس هم داسې وو که نه چې ګورنر صاحب ناست دی سی ایم صاحب تصویر ته چې وګورې که نه چې دغه دی شهرام خان دی ورته به ویلي شهرام خان دی دا پوینټ دی یو خو به راځي واپس کابینټ ته نمبر 1 منسټري به دله زه در کوم دا زما هغه ری انیکټ کا هغه ټول شي ری انیکټ کا چې لکه هغې دغه ستاسو په خبره زموږ خو پوره یقین دی دا هم هغه ته به ویلي چې ګوره شهرام خان وزارت به در کوم خو زه به خپل خوښې وزارت که ګډبډ دی وکړو واپس که ګډبډ دې وکړه که نه نو خبر به هم نه واپس به زه به ترکۍ کې ناست دی صحیح شو حسن صاحب یو دماغ لو بل موضوع باندې هم خبرې کوو کتونکو پروګرام کې وخت شوی دمې نه پس راځو جی کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی حسن صاحب بله چونکې د موجوده حالات داسې دي که سنټر ته وګورو که صوبایي حکومتونو ته وګورو د پرفارمنس خبره کوو د اهلې نا اهلې خبره کوو دې حکومت ته ټولو نه غټ کوم چیلنج دی هغه د ګرانۍ دی او د خلکو هغه مایوسي ده او هغه مایوسي ده چې ګراني ډیره زیاته ده د حکومت چې کله نه د وبا خوره شوې ده د هغې نه پس یو څو داسې سټپس اخیستي وو چې هغې کې مونږ ته داسې لګېده چې لږ هغه درد لري عوامي چې دی نه په زړونو کې په سینه کې درد لري هغه یو ټویټ هم کېږي د پرایم منسټر یکدم پکې معامله بدله شوه پټرول ارزان شو په دنیا کې ارزان شو په دنیا کې به دونه ګران شوي یا به نی ګران شوي 25 روپۍ پټرول ګران شو او بیا دغه شانتې ورسره چې پټرولیم مرسومان او دیم په خالص لکه هغه وفاقي چې په کم ټیکس لګي که نه په هغه لیوي ورته وایي هغې پې ولګو ګرانې کړه لکه په دې وخت کې داسې سټپ اخیستل هغه عوامي چې کوم رای و هغه د دې حکومت حوالې سره هسې هم څه ډېره ښه نه وه داسې ډېر وایس دغه دی موو دی او د دې ضرورت ورته سره راغله او د دې مخکې به ورته اثرات لکه لمبې خبره خو دا ده ګوره چې حکومت ته د پیسو ضرورت دی دا خو هر چا ته پته ده د خلکو نه یې چمړه خو نه وکاږي که نه لکه اوس پیسو لکه ضرورت دا دی دې ته څه وي پی ډي ایل ته پټرولیم ډیولپمنټ لیوي دا کم چې دا اوس به 30 روپۍ 10 روپۍ چې کم دی پر لیټر دغه کړی دی یو خو دا دی چې ستا بي آر په ټیکس کلیکشن کې ناکامه دی دا خو ډېر ډایرکټ ټیکس دی څنګه لیټر راشي دی ته دقه ځای نه خپله حصه واخلي نو بي آر ته په دې کې چې کوم دی لکه نه څه تکلیف پکار دی نه فاینانس ته نه دغه ته نمبر 1 نمبر 2 دا پکار دی چې ما په خیال حکومت ته که دا موږ ووایو چې آیل مارکیټنګ کمپنیز چې کوم دي هغوی ته سرنډر شو ګوره دې ملک کې یو خبره د کوم سیار خان دې ملک کې مافیاز ناست دي او دا مافیاز د اوس نه دي دا مافیاز روزلي شوي دي دا مافیاز د ډیپلی انټرنچ دا دي چې د دې مافیا د پریزیډنټ ایوب خان نه راواخله کله چې د سړي زامن زموږ سره ختم شو هغه صحیح زموږ چې کوم پولیټیکل لیډرشپ و د هغه نه راواخله پریزیډنټ یحیی پریزیډنټ ضیا پریزیډنټ مشرف پریزیډنټ د بیا سره پرایم منسټر دی ټولو د دې مافیاز کافي روزلي شوي دي نو په هر یو ځای کې ګوره ستا پرایس ستا په غنمو مافیا ناسته ده ستا په شوګر باندې مافیا ناسته ده ستا په کنسټرکشن کې مافیا ناسته ده ستا په پی ای کې دې وکتل دا څه وشو لکه دا خو داسې نه دي شوي که نه چې د بره سره دغه نو دا اوس دا آیل مارکیټنګ کمپنیز چې کوم دي هغوی باندې مونږ څه وکړو مونږ توره وکړله په هغې باندې 50 کروڑ جرمانه ولګوله که نه نو چې خفه شو نو مونږ ورته یې څه کوې 50 کروڑ نه ډبل د باندې ګټو خو دا 50 کروڑ ورکې لکه نور کله به اوګرا نوټیفیکیشن ولېږه هغې په ریکمنډیشن باندې بوه شو څلور ورځې دی دا آیل اینډ ګیس ریګولیټري اتھارټي څه مطلب دی چې اټ از دس اتھارټي وچ ول ریګولیټ د آیل اینډ ګیس دغه به دا ریګولیټ کړي تا هغه به یې پاس کړله ځکه چې هغه یو بله خبره دویم چې دې پکې څه وکړو تا 2 ورځې هم صبر ونه کړو نن سویم تاریخ دی 26 دی 27 څلور ورځې لکه ته د څلور ورځې تا دونه تادي وکړله چې په څلور ورځې تا صبر ونه کړه چېرې ته په خپل ټایم باندې لکه نور کله چې کله په مارکیټ کې قیمتونه پریوځي نو دوی څه وایي چې دا به مونږ
خپل شیډول ټایم باندې کو لکه 30 باندې 30 31 باندې دوی 13 او 13 باندې دوی اعلان کړي یو خو د اوګرا به پاس کړه یو دا شی چې کوم دی په جلتۍ کې دی وکړو د خپل ټایم نه دی مخکې وکړو سمپل خبره حسن صاحب چې کوم پټرولیم ډیویژن پټرولیم منیسټري به ورته ووایي چې هغې کوم حکومت ته لکه عمران خان ته چې کوم پروپوز کړی و نو هغه 31 روپۍ کړی وه خان صاحب اوس هم ګورې 25 روپۍ ګران داسې کار دی هغه مخکې زمونږ یو سینیر و که نه خدای دې له ژوند ورکړي جمدی دی هغه وی چې ګوره لکه ته چا کې چاړه په خېټه کې ورومنډې که نه او هغه لکه چغې وي منت ته تو کې ته لږه راروسته کوي لکه دغه کې ته نه نو دوی څه وکړل دوی په کار دی چې شپېته ویلې وي نو حکومت په نورم ویلو چې دوی خو شپېته ویلو وه مونږ 15 کړله وایي خبره دا ده وروره لږ په طریقې سره چې کمې نو 1 روپۍ 2 روپۍ 3 روپۍ 4 روپۍ 7 روپۍ 8 روپۍ 9 روپۍ داسې کمې که نه تیر میاشتې کله دا ارزان شو ارزان سره نایاب هم شو نایاب ختم شو د خلکو اخر ګوره حکومت پټرول لکه تقریبا 75 روپۍ که نه 4.9 باندې دا تا لیټر ولګول هلته پټرولونو کې پمپونو کې ختم شو ته به بیا هم تلې په 100 روپۍ په 120 باندې به بلیک کې تا اچو خبره دا ده چې د ملک کې کمې پورې یو رول اف لا او یونیورسل اپلیکیشن اف لا نه ستا بل کنفلکټ اف انټرست ندیم بابر ناستې خپله باندې د دې دغه هم دی که نه دا دې پکې نور هغه خلک دی چې د هغوی د دا مافیا ته دا دونه ډیپلی انټرنچ دی هغه ورځ یو بل خبر راغلو دلته کې مونږ یو شی جوړ کړو پاکستان سوي ورته هغه ډیجیټل دغه چې کو اردوس چې ثانیه اردوس ته کو هغه چې هیډ دا ګوره هغوی هم هغه شی چې کوم دی پرایویټ هم یو بل شی رجسټر کوم په هغه نوم باندې او د هغې جهانګیر ترین او ثانیه ډیجیټل پاکستان فاونډیشن ایله نوم ډیجیټل پاکستان فاونډیشن خبره دا ده مونږ ته خو دوی دا وایي چې کنفلکټ په دې کې ما په خیال عمران خان یې په څه دوکه کړې دی عمران ته یو ویلی دی چې په افغانستان کې تیل ارزان دي نو ټول سمګل کیږي نو یا خدای او خدای وګوره بارډر ته دغه که نه لکه په ځای د دې دا دی چې زه به خامخا د هندوستان نه او د افغانستان نه تیل بره ساتم بیا خو په ایران کې زموږ نه ډېر ارزان دي نو دا ځای نه ولې بیا د هغه سمګلینګ ته ودروي شي د دې د سمګلینګ ته ولې نشي ودروي نمبر 1 لکه دا بله خبره دا ده چې په نورو ملکونو کې افغانستان کې ما تپوس وکړم افغانستان کې په 15 باندې ما په خیال او 15 باندې لیټر دی نو 15 او زمونږ په سودی په 100 باندې اوس دا مونږ کنورژن خو دلته نه کوو که نه چې هلته کې چې کوم دی په 3 روپۍ باندې نه دا ستاسو والا خبره امریکا کې چې تللی وی چې هغه لکه امریکا کې یقین وکړه دا چې یو مسکله چې دا خو ګوره په دې پاکستان کې خلک ډوډۍ خوري دلته راغلو دغه ته ورلو د مکډونالډ ته نو د مکډونالډ په امریکا کې دا لږ د لوور سټینډرډ خلکو خوراک دی که نه دا حقیقت دی چې لکه لږ داسې غریبانان زموږ د ورکینګ کلاس یي که نه هغوی د مکډونالډ او د دې نه دغه کوي نو په 2 ډالره باندې هغه ټایم کې د هغوی دغه مونږ ولې 10,000 ورکوي لکه د دې نه خو همدغه ځای 200 روپۍ جوړې شوې هم سره نور ملګري وو نو زه ته هم دا کار خو ته نشي کوی نو دې کې یو خو هغه ته دا ویلي شوي بل یو ته دا ویلي دي چې زرداري چې دا د 75 نه چې کوم دی 108 کړی بل یو ته دا ویلي چې او دوکې که په دغه کې چې یاره هغه ټایم کې په 71 روپۍ جی ایس ټي وه او اوس مونږ 17 کړله لکه هغه ایک چې کوم دی 71 دې غاړې ته نو دا ایک ته دې غاړې ته لکه دا ما په خیال پرایم منسټر چې کوم دی هی از ان د نرغه اف مافیاز او مافیاز دې دومره اغستې دي چې ناو هی از بلایند ټورډ د پیپلز ایشو دکه مسلې سره کنیکټ کوم حسن صاحب او هغه د حکومت یو وفاقي وزیر دی او ډېر لکه ډېر 13 ساړې د وزارت پکې یو پیرې پکې سر نیمه مقوړ وزارت ته فواد چودھری او هغه هم دکه ایگزیکټلی خبره کړې دا د هغې نه یو کانټروورسي جوړه شوې وه تېره هفته هغه یو انټرویو ورکړی او په هغې کې هغه ویلي چې یاره حکومت کې لکه چې کوم الیکټډ خلک دي کوم چې قابل خلک دي هغه په خپلو کې ان فایټینګ دي خپلو کې په جنګ دي نان الیکټډ او بیوروکریټس چې کوم دي د حکومت چلی او د هغې په چا باندې کار نشته نو همدغه خبرې سره ګوره ظاهره خبره ده لمبې خو دا وشو چې یاره پی ټي آی په حکومت کې راغله د دوی دونه ایکسپیکټیشن نه و چې یاره د دوی او هغه جوړ شو نو هر یو سړی د پی ټي آی خو هر سړی وزیر اعظم جوړېده که نه اسد عمر وي زه به جوړېږم جهانګیر ترین وي زه به جوړېږم شاه محمود قریشي وي زه به لکه دا خان به څه کوي دا خبره څو کاله اوس خو بیا 23 کاله کېږي که نه 30 کاله چې هغه دا منډې تړې والې دا د دې دپاره چې جهانګیر خان یا شاه محمود قریشي چې کوم د پرایم منسټر اسد عمر دغه شي هغه ان فایټینګ په دوی کې روان ګوره څه چې فواد چودھری ویلي دي که نه فواد چودھری هیز سیډ سمثینګ ویری امپورټنټ او ویری کریکټ
او بله خبره هم درته کوم هغه چې دا خبرې کړي دا نه ده هغه انګریزي کې یو خبره کې there is a method in the madness بالکل ښه دغه چې هغه په ټي وي باندې په خپله یوازې انالیسټ نه کي لکه دغه نه کینی پالیټیشن هغه په خپله پروګرامونه کړي دي هغه ته میډیا استعمال ورځي هغه پوهېږي پروپاګنډا باندې هم هغه پوهېږي زما خپل خیال دا دی چې دا شی د پرایم منسټر سره ډسکس کړی دی چې جی ډایورژن لګو ګوره ډایورژن به لګی که نه ډایورژن به دا لګو چې خلک وایي چې یاره مونږه تبدیلي را نه وسته نو زه به دا خبر وکړم چې تبدیلي به خاورې راشي لکه ما ته دا خلک ښه نه دي میلو د پی ټي آی نه د پی ټي آی کور ټیم چې و هغه زموږ سره نشته دی هغوی خو خپلو کې جګړې کوي دا خو ټول بیروکریټس راغلي دي دا خو ټول چې کوم دی ریټایرډ خلک راغلي ما په خیال په 50 کې شپېته د کابینټ دی په دې کې 50% چې کوم دی لکه نان الیکټډ خلک دي لکه میجورټي پکې نه سپیشل اسسټنټ او ته لکه ټیک ته دا د کوي شي دا نه چې سمثینګ انلیګل دی خو خبره دا ده چې ستا سره الیکټډ خلک شته اسد عمر هغه خبره اسد عمر جهانګیر ترین ویسته چې اسد عمر په بله دروازه راغی نو هغه جهانګیر ترین لندن ته ولېږه عمران خان دا بورډ ته هغه سینکینګ ښکاري چې لکه بس هغه سینکینګ طرف ته روان دی ځکه چې وایي 15 میاشتې هغه په همدغه انټرویو کې 15 میاشتې یا 6 میاشتې موږ ته ټایم میلاو شوی دی او پرایم منسټر ټایم ورکړی ظاهره خبره ده پرایم منسټر تم ټایم میلاو شوی یاره دا ده چې ما ته څه داسې نه ښکاري تا ته خو یې راتلونکي 10 کاله زه خو دا اوس هم وایم چې پی ټي آی ته ځکه ګوره ستا مسلم لیگ د اوس هم په دې حیثیت کې نه دی چې دی راشي حکومت او نه به ما په خیال زموږ چې ډیپ سټیټ دی د هغې یو خپل رول شته دا که موږ ډینای کوو نو دا به غلطه رول یې خو شته دی ډیپ سټیټ یو رول شته پیپلز پارټي چې کومه ده هغه دومره شرنک شوې ده چې هغه اوس د سند پورې پاتې شوې ده ته ماته په کې پي کې د پیپلز پارټۍ دې ټیم کې دغه وښایه ته ماته په بلوچستان کې وښایه پنجاب کې هغه ورځ زرداري صاحب ښه د رئیس ویل پنجاب خو موږ صوبه ده نو هغه لیډرشپ ته ویلي وي ځان تیار کې مسلم لیگ چې کوم دی هغه انټرنلی دونه ډیوایډ دی خپله ته پته ده یو د میاں نواز شریف نریټیو ده یو د شهباز شریف نریټیو ده خلک دی د میاں صاحب سره او لیډ کوي شهباز شریف اوس ته ماته دا چې ته شوي دي چې نریټیو زما ده خلک زما سره دی ته زما د نریټیو نه اګینسټ او هغه خلک ته لیډ کې نو د هغې به څه حالي اوس په دې وخت کې واحد اویلیبل آپشن چې کوم دی هغه عمران خان دی تھرډ پارټي پی ټي آی والا خبره موږ کړه بل آپشن نشته اسانه نه یاره مونږ خو زه خو ته چې کوم دی وایي خبره چې نور دی او داسې وي نه وایي چې غونډ منډ دی او زیړ دی نو خو نارنج دی که نه لکه حالات هم دغې ته دا روان دي چې دا ښکاري ډېره مننه اسان صاحب پروګرام ټایم مونږ سره ختم شو کتونکو دا زموږ د دې هفتې خپرونه تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان